الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يوسع له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ رب العزت فرمائی: وآت ذا القربى، تاسو رشتہ داران لا خپل حق ورکئ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک تے: من احب ان یبسط له فی رزقه وان یوسع له فی اثره فلیصل رحمه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ تاسو کی دا خول غواړي چې الله رب العزت د هغه په رزق کې د هغه په عمر کې برکت پیدا کړي، نو پکار تاسو له داسې دي چې تاسو له صله رحمي وکړئ، رشتہ مه پرې کوئ بلکې رشتہ وپالئ. د دې په مناسبت سره حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ځل درس حدیث ورکاو او اچانک یو اعلان وکړو او په اعلان کې فرمایي کو څوک زما درس حدیث کې داسې موجود وي چې هغه رشتہ پرې کوونکی رشتہ ماتونکی وي، نو هغه د درس حدیث نفاسي کني ز درس حدیث نور نه ورکو. اچانک یو ځوان فاسد لاړو د چا سره چې رشتہ پرې کړی و د هغه سره رشتہ جوړ کړه، یعنی معافي ته وغوښتله او هغوی معاف کو او هغوی ته دا جواب طلب ک چې دومره مودا ستا سره زما خبرې ما سره تا خبرې نه ساتلې وجه سوا و څنګه رالې. هغه ځوان ته فرمایي چې زه د حضرت سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په درس حدیث کې ناستم او هغوی دغه شانتي درس حدیث بند کو او اعلان وکړ چې څوک رشتہ پرې کوونکي په دې درس کې نو هغوی د پاسې زه درس نه ورکوم. نو بس زرالمه استغفال رالمه زما په ذهن کې ته چې زما په رشتہ دارانو کې زما ستا سره تعلق نشته، نو ما هغه تعلق بحال کولو دپاره او تعالی د دې دپاره چې ته ما ته معافي وکړي. هغوی وي ته ما معاف کړی، لیکن وجه څه ده ولې رالې څه وجه ده؟ هغو ته وفرمایل حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې ما د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نه اوریدلی دي، فرمایله چې څوک رشتہ پرې کوونکی وي الله رب العزت په هغه باندې خپل رحمت نه نازلي. نو زه دا نه غواړم چې زه د درس حدیث ورکوم او زه د الله رب العزت د رحمت نه دی زما دا درس والا دا د الله رب العزت د رحمت نه محروم شي. نو چې به کوم کور کې دغه شانتي یو رشتہ پرې کوونکی وي نو هغوی د الله رب العزت د رحمت نه هغوی محروم کیږي. او ما تاسو ته حدیث کې وایي که نبی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث مبارک ته فرمایي تاسو دا غواړئ چې الله رب العزت تاسو په رزق کې برکت پیدا کړي، په عمر کې برکت پیدا کړي، نو فلیصل رحمه، نو تاسو رشتہ قائم کئ بل پرې کوئ ما رشتہ قائم کئ. خبر مقصد دا دی چې په رشتہ قائمول باندې الله رب العزت په عمر کې برکت پیدا کی او په رزق کې برکت پیدا کی. الله رب العزت دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.